څه علمونه ده کړی. تاسو ته خالي صرف دا خبره وکوم چې ما ته د سبحان ربي العظیم معنا وکړي. تاسو نه شئ کولی چې الله په قرآن کې فرمایي چې الحمدلله رب العالمین. د دې رب العالمین ترجمه تاسو ما ته نه شئ کولی، خو چې زه کله د تاسې استاد سم تاسو ته به در وښیم چې د ال دا معنا ده، د حمد دا معنا ده، د لله دا معنا ده، د رب دا معنا ده، د عالمین دا معنا ده. اوس الله رب العزت د انسان د پوهې دپاره داسې استادان راولېږل چې یو طرف ته به دغو استادانو دا امت ته د دغو کتابو او د دغو صحیفو درس ورته کوو، دوم طرف ته دغه کتابونه یا دغه د الله احکام دا اول په خپل ځان باندې هغه عملي کړي وو. څومره کسانو یوه روایت کې راځي 1,40,000 زیات کم پیغمبران راغلل، دوم روایت کې راځي 2,40,000 زیات کم پیغمبران راغلل چې دا هر پیغمبر براتو انسانانو ته به دا دعوت ورکو، انسان دیو رب عبادت کوه، یو الله خالق بوله، یو الله مالک بوله، یو الله رازق بوله. د الله سره په خدای کې بتان مه ګډوه، د الله سره په خدای کې لمر او ستاره مه ګډوه، انبیا مه ګډوه، ملائکه مه ګډوه، بلکې دا ټول د الله مخلوق ده. الله تعالی وحده لا شریک ذات ده، د الله سره یو څوک هم شریک نشته. انسانان به داسې سول، بعض انسانان دغه د الله تعالی رالیږلي قوانین د دغه د عمل د کولو دپاره به کوشش روان، او الله چې به کوم پیغمبر یا کوم استاذ رالیږلی و د حق په لاس باندې به یې بیعت وکاو او دا کلمه به یې وویله چې لا اله الا الله. بیا به چا په خپل وخت کې وویل چې موسی کلیم الله، چا به بیا دا وویل چې عیسی روح الله، لکه موږ نن یایو لا اله الا الله محمد رسول الله. دا به عهد ورسره وکاو د خپل پیغمبر سره چې الله تعالی واحد لا شریک ذات ده، لایق د بندگی او د عبادت خالص دی، د بل څوک نه ده. او ته ای محمد رسول الله ته د الله تعالی پیغمبري. دغه انسان ځان د هلاکت د کندې نه خلاص کړو، دغه انسان ځان د خسارې نه خلاص کړو، دغه انسان ځان د جهنم د اور نه خلاص کړو. اوس دا مسجد کې چې تاسو څومره خلک یاست، الحمدلله موږ ټول سره مسلمانان یو، خو لیکن دا فرق بیا خامخا شته، په موږ کې به چا د خدای ډېره عبادت کړی، چا به تر هغه کم کړی، چا به ډېرې نافرمانۍ کړي، چا به کمې نافرمانۍ کړي. خو چې چا ډېرې نیکۍ کړي او د خدای نافرمانۍ یې کمې کړي، دا به په جنت کې په اعلی مقام کې، او چې د چا طاعات کم وي، بندګي یې کمه وي، دا به بیا په مقام کې په نسبت سره تر هغه راکښته وي. حق زاده سره راځه کښته پسې. اوس خبره مې دا کوله چې انسان دا په هلاکت کې ده، نو انسان هغه چاته ویل کېږي چې د الله تعالی د وحدانیت عقیده لري او د خدای پر رالیږلو پیغمبرانو باندې ایمان لري،
او د ده ایمان یې په دې باندې چې د مرګ نه وروسته سوال او جواب ستا ژوند ستا د ده ایمان یې په دې باندې چې ورځ د قیامت ده موږ به الله ته پیشیږو الله به د موږ سره حساب و کتاب کوي او د ده ایمان یې په دې باندې چې جنت هم سته او دوزخ هم سته دا انسان ده د انسانانو دپاره الله خپل کور جوړ کړی ده زه غواړم چې تاسې پوه کړم د ما په خبره پوه شئ موږ تاسې ټولو کورونه جوړ کړي دي یو داسې کمره موږ تاسې جوړه کړو چې په هغه کې میلمه کښېنو دا په ټول کور کې امتیازي ځای وي ځکه د تا کور ته مولوي صاحب هم راځي د تا کور ته شیخ صاحب هم راځي د تا کور ته ملک صاحب هم راځي د تا کور ته انفیې او امینې هم راځي نو دیوالونه ښه ورته ورنګو چت ته یو زبردست چت یو ښایسته نقش و نگار باندې جوړ کړو په هغه کې بهترینې کرسۍ یا صفې کښېږدو او بهترینې سپرې پکې ویو چې ځکه یو عزتمند څوک را روان دی چې په دې عزتمند ځای کې کښېني دوم ځای هغه د مونږ د تاسې عام د استوګنې ځای دا هم شی کمرې وي خو درېیم ځای موږ داسې جوړ کړو چې په دې ځای کې به خر تړم یا به په دې ځای کې سپی دلته اوسېږي یا به په دې ځای کې د ما غوا اوسېږي د دغو دپاره موږ دا ځای جوړ آخرت الله رب العزت داسې پیدا کړی بعض داسې مقامات په جنت کې چې تر انبیاو رالاندې هغه مقامات د چا دي د صدیقونو دي د شهداو دي او د صالحینو دي بیا په دغه مقاماتو کې هم کوم مقام چې الله صدیق اکبر رضی الله تعالی عنہ ته ورکوي هغه بیا د بل چا نسته تر ده لاندې د حضرت عمر تر هغه لاندې د حضرت عثمان تر هغه لاندې بیا د حضرت علي دا رقم ته عشره مبشره دا رقم ته د هغه د احد شهیدان بدرین صحابه کرام دا خپل خپل مقامات دي او عام انسانان چې هغه څوک ایمان تیر کی خو د اعمالو د لارې نه خامخا د ده نه څه کمزوري وي د دغو دپاره په جنت کې هلته خپل مقامات الله دې موږ تاسې ټول ورولي خو هلته په جنت کې الله تعالی جل شانه یو ځای جوړ کړی ده په آخرت کې چې په هغه کې به سپي اوسېږي په هغه کې به بزوګیان اوسېږي په هغه کې به ایژان اوسېږي داسې ځای هم شته اوس هلته به څوک وي دا ایژان څوک دي الله دې فضل وکړي دا د نبي علیه صلات وسلام په امت کې یا په نورو امتو کې چې چا شرک کړی ده د شرک نه رالاندې کوم انسان ده چې غلخوري یې کړې ده یا هغه انسان ده حیا دې وي ډېره چې هغه نورې مرداړۍ کړي دي الله رب العزت به د دغو نه په قیامت کې الله تعالی هغه بدترین حیوانات جوړ کړي نیمه به د بزوګیانو په شکل کې روانې د محشر میدان نیمه به د ایژانو په شکل کې روانې د محشر میدان ته نیمه به د سپو په شکل کې روانې د محشر میدان ته یعنی هغه بد صورتونه به الله تعالی به دا جهنم ته ورغورځوي اوس نو دغه په دنیا کې چې ما او تا ورته انسانان یو دا په حقیقت کې انسان نه ده لکه ګوره زه په کور کې زه خپل اصلیت لرم یا ښه لرم یا بد لرم زه هلته یو خپل رسم رواج لرم
خو چې دلته راغلی یم د دغو خلکو سره د دغو په رسم رواج کې ګرځم چې کله بیرته زه خپل کور ته ولاړ سم بیا به د ما بیرته خپل لباس وي خپله به مې جامه وي خپل به مې رسم وي خپل به مې رواج وي دغه رقم ته دغه کفار دغه چغلخور انسانان دغه سودخور انسانان دا په اصل کې سپي ول دا په اصل کې بزوګیان ول دا په اصل کې ایژان ول له موږ سره دې دنیا ته رالل چې کله بیرته آخرت ته ورل الله به بیرته د دوی نه بزوګیان سپي خنزران دا ګند مخلوق دا به ځینې جوړوي الله چې کله انسان جهنم ته ورځي د انسانیت په جامه کې الله تعالی جهنم ته الله تعالی نه ورځي زه یو ډېره بهترینه وجه تاسو ته بیان کړم د مور او د تاسو باید دغه ځای ته سوچ سي یو خو نن د جمعې ورځ زه تاسو ته بیان کوم تاسو د ما خبره اوروئ دا یو تقریر ده یو واعظ ده یو نصیحت ده تاسو واورېدو په الله باندې دومره ګران یاست تاسې چې څلېرویشت ګنټې تا ته هدایت کوي تقریر درته کوي زه خالي ګوره اوس درته غږېږم په دغو ځایو مې منه درده منه که غږېدی سم په زور غږېږم په الله باندې دومره تاسې ګران یاست چې څلېرویشت ګنټې که ویښ یاست که ویده یاست که په سفر کې یاست که په حضر کې یاست الله تاسې ته تقریر کوي څه رقم تقریر درته کوي تا ته یایې چې ای مؤمنه چې ته ایمان لرې او د الله نه دا توقع لرې چې الله به په آخرت کې ما ته اعلی منازل راکوي خپل ځان ته وګوره وفي انفسکم افلا تبصرون تاسو به د خپلو ځانو کې سوچ نه کوئ تاسو نه وینئ ورسره کم ته داسې ولاړ شه مرجان لاس ښکته وځړوه اوس ګوره دا د ده سر دا د محمد صلی الله علیه وسلم دا میم ده د ده دا لاس دا د محمد ښې ده د ده لاندې ورونونه دا د محمد بل میم ده داسې کومې تلې لګولې دا د محمد دال ده دا ما او تا د الله تعالی د خپل حبیب علیه صلات وسلام د نامه په شکل باندې د ما او د تا صورت جوړ کړو ما او تا ته دا ځای راښیي چې هغه څوک چې هغه د ما حبیب ده او هغه څوک چې دا ټول کائنات ما د ده د وجې نه پیدا کړي دي که ته راولاړ شې د دغه د ما د بنده متابعت دې وکړو د ده اتباع دې وکوله د ده په نقش قدم باندې ولاړې ته کامیابه یې او که تا د ده د لاره نه نورې لارې د ځان دپاره د کامیابۍ وبللې بیا ته هلاک یې ګوره څلېرویشت ګنټې د ما د تا دپاره هدایت او د هغه سره سره یو سړی دا اراده لري چې زه پلانی وهم په دې لاس باندې یې ووایي یو سړی دا اراده لري زه پلانی مړ کوم په دې لاس باندې یې مړ کوي یو سړی دا اراده لري زه د چا مال اخم په دې لاس باندې یې اخي یو سړی دا یې زه د چا په عزت باندې تیاری کوم په دې لاس باندې دی دا کوي بلکې ټول کارونه دا په لاس باندې کېږي الله رب العزت ما ته یایي ما ولې نه در په یاده دا لاس کله داسې ونیسي د دې نه ګوره الله جوړ سو الف دوه لامونه شاته هې زه تا ته ګورم د ما نوم در اخیستې ما پیدا کړی د خپل عبادت او د بندګۍ دپاره نن له ما حیا نه کوې هغه د ما نوم در اخې د ظلم دپاره استعمالوې د غلا دپاره د قطع طریقې دپاره د بل د عزت او د ابرو د خرابېدن دپاره دومره حیا دا د ما د نامه نه کوې دومره د ما نه حیا نه کوې هم په دغه باندې چې دا د ما نوم د په هغه باندې ته غلا کوې وینه تویې ظلم کوې قتل کوې د چا عزت او ابرو دا خرابوې انسان په الله باندې دومره ګران ده خو که انسان دا خپل ځان وپېژني دم په دم قدم په قدم باندې الله تعالی د انسان رهنمایي کوي
کتاب کې را نقل کوي چې دا انسانان دا به انسانان نه وي چې الله یې جهنم ته غورځوي، خو یو وار به یو انسان د انسانیت په ډانچه کې به وي او یا زره زنځیران به ورلوېدلي، ملایکې به په دا تازینو باندې داسې وایي د ده به رمباړې وي، زورونه به کوي، د جهنمي دا غاښ دا به د احد تر غره غټ وي، 40 ګزه به خالي صرف د ده چمړه غوټه وي، دومره به غټه وي، دومره لوی صورت به الله ورکوي د دې دپاره چې لوی عذاب الله تعالی ورکړي. جهنم به دومره ګرم وي چې د جهنم د خولې نه به د اوښانو په انداز باندې سکاره سکروټې دا راغورځي او د خره غوندې رمباړې به یې وي، داسې به تاویږي، دا جهنمیان به ورنیسي نسته به یې غورځوي. خو چې کله دغه څوک جهنم ته ورکشوي جهنم به منډې ځینې وایي، دا ملایکه به ورته وایي زبانیه ملکه چې جهنمه در ونیسه دا د الله باغي ده، ولې یې خپل نسته نه در غورځوې، د الله تعالی امر ده. دی به ورته وایي جهنم چې په ما کې دومره طاقت نسته، زه دومره قوت نه لرم چې د چا صورت دی د الله د حبیب په شکل باندې جوړي او زه د خپل نسته راغورځم. دا تاسې د انسانیت په ډانچه کې را روان کړی ده او د ده د ډانچې نه نوم د محمد صلی الله علیه وسلم جوړېږي. په ما کې دا طاقت نسته چې زه نسته راغورځار او که دغه په دغه رقم باندې د ما نسته راولوېدو د ما حرارت به ټول ختم سي، د ما ګرمایش دا به ټول ختم سي، بیا به زه د خلکو دپاره ځای د عذاب نه یم بلکې د رحمت به یم. څومره قیمتي خبره ده که موږ لږ دننه سوچ کوو، که موږ په ظاهر ورته ګورو. هغه جهنم چې غرونه ورغورځار کړي دا به ټول پکې راسي ختم به سي، خو هغه جهنم ته که الله انسان دا خپل د انسانیت په شکل ورغورځار کړي جهنم یې چې بیا زه د انسانانو دپاره ځای د عذاب نه یم بلکې بیا ځای د راحت او د خوشحالي یم. ولې انسان راولېدو د هغه صورت په شکل په نامه د نوم د محمد صلی الله علیه وسلم ده، دا زه چاته تکلیف نه شم ورکولی. نو الله رب العزت سے فرمایي چې لقد خلقنا الانسان فی احسن التقویم، چې انسان الله تعالی په یو ډېر ښایسته قامت باندې پیدا کړی دی. یوه یې معنا دغه معنا ده چې علما د ظواهر بیانوي، علما د ظاهر دا یي چې انسان په ټولو مخلوقاتو کې ډېر ښه ښکاري، که د هغه خپله ډانچه ده، که د هغه لاسونه دي، که د هغه پښې دي، که د هغه چمړه ده، که سر ده، که سترګې دي. دومه معنا یې هغه ملایان چې هغو ته الله تعالی معنوي علم ورکړی ده، هغه یې دغه معنا کوي چې ښایسته خو ځکه ده چې د دغه شکل د دغه صورت دا په مثل د نامه د محمد صلی الله علیه وسلم باندې دا جوړ. زه خبره درته کوم تاسې یې کوئ د سره عملي. کله چې تاسې ویدېږئ کوشش دا کوئ بل انسان ته پښې مه ورغځوئ، ځکه که ته دا سوچ وکړې دی تا ته د محمد صلی الله علیه وسلم د نامه په شکل باندې پروت، نو دا ډېره بې ادبي ده چې سړی رالټېږي د محمد صلی الله علیه وسلم نامه ته څوک پښې ورغځوي. دا د هر چا کار نه ده، دا کار هغه خلک کوي چې د چا په زړه کې د نبي علیه السلام تام محبت پروت. الله دې موږ تاسې ټولو ته هغه رانصیب. نو انسان چې کله انسان سي او انسان چې کله انسان جوړیږي دا د خدای تعالی په طاعت او بندګي باندې جوړیږي. یو حدیث ته بیانوم بیا نور انشاءالله زه تقریر بس کوم. یو حدیث کې راځي چې څوک راولاړ سو د یوه انسان زړه یې خفه کو،
د یوه انسان مسلمان زړه ته یې تکلیف ورسو، دومره سزا او دومره ګناه ده لکه خانه کعبه د خدای خانه کعبه سې 80 وارې نړولي، 80 وارې سې د خدای تعالی جل شانه کور نړولی. او که یو څوک راولاړ سي د قیاس د لارې نه د یوه مسلمان زړه ور جوړ کړي، دومره اجر او ثواب یې ده لکه 80 وارې سې یې خانه کعبه جوړه کړې. مسجد نه موږ کې چې څوک جماعت جوړ کړي دی څومره فخر کوي چې ما د خدای کور جوړ کړو، نه بلکې د الله تعالی کور هغه کور چې خانه کعبه ده لکه داسې 80 وارې جوړې کړي. د سوشل میډیا دور ده چې کله هم سړی ورته ګوري سړی داسې حیران سي انسانانو ته. یو طرف ته انسانان داسې سول د سرمایې د راجمع کولو دپاره سود کوي، دوکه کوي، فراډ کوي، د مؤمن مسلمان وینې تووي، فرض زکات نه پکې ورکوي، عشر نه کوي، خیرات نه کوي او دنیا یې سر راټوله کړې ده. سور باندې کوي نن نوی شیپ یو موټر راغلی ده دا اخم، یو نوی ډیزاین د بنګلې مې دا میندلی ده دا بنګله جوړوم، نن پلانی قسم ته خوراکه کوم، نن دا کوم نن دا کوم نن دا کوم. دا د الله بندگان دي، دا د نبی علیه صلات وسلام امتیان دي. بل طرف ته چې وګورې داسې واړه ماشومان، داسې واړه ماشومان د دغو ماشومانو نن دور د دې ده خدای دی نه د مکلف کړی چې ته لمونځ وکوه، ته روزه ونیسه، ته زکات ورکه، ته حج وکوه. لیکن نن غربت، نن مسکنت او محتاجي دغه ځای ته رسولی ده. دا واړه واړه ماشومان تعلیم نسته، د قرآن زده کړه نسته، کرکټ نسته، فوټبال نسته، په دې یخ کې او په دې ګرمي کې په لسو پښو باندې دا د دوکانو تر مخ ګرځي، شاپر یې پلاس کې پلاستیکان ټولوي. چې پوښتنه ورنه وکړې چې ولې، دی به درته یې بابا مې مړ ده، موږ یتیمان یو، دا ټولوم بیا یې خرڅوم مشام کور ته یو شی ورباندې وړم. اوس د دغه حاجي صاحب نه چې پوښتنه وکړې دا ډېر بزرګ سړی ده، ولې کال په کال باندې عمره کوي، کال په کال باندې نفلي حجونه کوي. یا راجي صاحب دی الله خو خپله بادشاهي ده، زه خو چې درته ګورم الله به دې جهنم ته غورځاري. نفلي عمرې مه کوه، نفلي حجونه مه کوه. والله نبی علیه الصلاة والسلام په دې خوشحاله کېږي چې د رسول الله د بچیانو خدمت وکړي. الله قسم ده په دې باندې خوشحاله کېږي چې د دغو محتاجو خلکو د دغو غربانو معاونت وکړي. الله د چا ژبو ته نه ګوري چې لو دې پرېښه ده بس 5 ټیمه یې په ژمنځ کوي او غټې غټې سجدې کوي. الله د ما د تا دغه زړه ته ګوري چې د ما د تا په زړه کې دا درد وي، د انسان قدر را سره یې خوا ورباندې بدېږي. دما خو پخپله دا ایمان ده، قسم په خدای ده نه مې د نفل کړي، نه مې د څه کړي، نه مې د څه کړي، الله به مغفرت راته کوي. خو نن زړونه دومره سخت سو. پرون د لاس داسې نیولي و مولوي صاحب دعا کوه چې خدای روزي راکړي، پیر صاحب دعا کوه چې خدای روزي راکړي، په سجده کې به دی ویل خدای روزي راکړي. نن الله تا ته دنیا درکړلی، ته یې غني کړې، ته یې مالداره کړې، هغه الله درته یایي دا میم بنده ده، دا میم بنده ده. لیکن ما تا ته دنیا درکړله دی مې غریب پیدا. اوس په لکو کې 2.5 روپۍ زکات راواخه، دغه تا ته چې ماله درګډ ده، په ګلۍ درګډ ده، په قوم درګډ ده، غریب ده، د هغه نه دا 2.5 روپۍ زکات راواخه، دغه محتاج ته یې ونیسي. موږ ته دومره حیا نه درېږي چې زه اوس په دې منبر ناست یم، تاسې ما ته راکړئ 1 لک روپۍ راکړئ چې دا در واخله. بیا د هغه نه وروسته ما ته وایې چې اوس په دې لکو کې 100,000 بېرته راکړئ، زه تا ته څو درکوم؟ 50 هم بېرته درکوم. الله چې تا ته 1 لک روپۍ درکړې، نن تا ته یې چې په دې 1 لک روپو کې 2.5 روپۍ در واخه، او دا 2.5 هم د تا قریب، هغه د تا په څنګ د تا ګاونډي وږی محتاجه هغه ته یې ورکړه. لیکن زه نه ورکوم. او په موږ کې بیا ډېر ښه سړی هغه ده چې کله دا موږ ورسو دا موږ خو دا چندې کار کوو ورته درېږو، دی راته یې ملا صاحب ما زکات ایستلی. اوه خانه دې خراب اوس، خامخا به ته زکات باسې، خامخا به بس دغه 2.5 روپۍ دې پرېږده، ذات یوه خبره نه ده، د الله نه حیا نه درته درېږي.
الله درته یایي چې 40 روپۍ ورکړه، ته به یې دا 40 روپۍ الله د تا په امر ورکوم، 40 بیا خدای د دې دپاره ورکوم چې الله زه دې دغه ځای ته ورسولم چې زه زکات خلکو ته ورکوم. نو خبره مې دا درته کوله، ډېر نازک وخت ده، ډېر باریک وخت ده، انسانان ډېر محتاج او مفلس انسانان شته چې سړی در رالټېږي چې چیرې هم په ښار کې یو وړ ماشوم ووینې، په تور سر او په پښو یې ووینې، له چا سره مزدور ووینې، نیت د الله رضا کې نیسه، خاص د الله رضا. د دغو انسانانو معاونت کوه، د دغو انسانانو همدردي کوه. زه په دې منبر درته یم چې قسم ده تر عمرې دیم ثواب زیات ده، تر حج دیم ثواب زیات ده، تر بل هغه دیم ثواب زیات ده. الله تعالی دې په دې خبرو باندې د عمل کولو توفیق رانصیب. الحمدلله.